حکومت دا فیصله کړې چې کور مې کې به مو اپریشن کوو د ورته سینیټایزیشن نوم یې کړی چې موږ به صفایي کوو سرچ به کوو دا 5 کلو د خلی کول یې ردای کړې ده هغې کې بګن ډاټ مرویچات مندوري او چرخیل دو نامینیټ کړي ده 5 کلي به دغې مرحلې کې مو خلی کوو په دې حوالې سره یې موږ برها جرګې حکومت سره وشوې هم سیال حکومت سره هم ملیټري حکومت سره خو دوی د اټل فیصله کړې ده موږ بېشکه دي کې حکومت سره اوږه په اوږه روان یو په هر ځای کې موږ مرسته کړې ده دې کې چې شک نشته چې بګن وسولو لوټ شولو مړ شولو خوښ شولو د حکومت په موجودګۍ کې خو هوسا قوم صرف او صرف حکومت ته دا سترګې چې موږ به بګن بحالي کوو بګن به زور به دوباره جوړیږي کورونه به دوباره جوړیږي زخمیانو ته به زخمنان میلاویږي شهداو ته به پیکج میلاویږي خو ډېر افسوس سره به زه وایم چې اگر چې موږ ته دا ذرایع نه پته لګېدلې ده چې حکومت یو نیم ارب نه زیاتې روپۍ دې ته منظورې کړې دي خو سوستروي شکار شوه ده ایمو عام خلکو ته پته نشته حاله خدای چې که حکومت سره شتون یا حکومت سره د ازلې څه پروګرام نشته ده زه حکومت چې کم وګداران دي هغو ته دا خواست کوم چې بګن قوم او تیزای قوم د راوړي یا د کینې که دوی څه کړي وي منظوري کړي وي پیسې ونې جوړې شوي وي ټیکهدارۍ ته د شاید سپارل شوی چې لږ د دوی خبر کړي اوس پرې قوم تاثر دی چې سره د حکومت خبر نه مو دا د بګن د کومه درنه نوسته دا د درنې مشران نوستي ټول صحافي برادري مو سره نوسته مشران نوستي مو دا پر زور اپیل کو حکومت ته چې د رژې بختوره میاشته ده نو دغه مختلف مواد مو ټول قیدیان تاسو نیولې دي هغه قیدیان د مو سیاسي قیدیان دي هغه مو تر خلاص کې که چا باندې فیاري درد شوي دي هغوی دپاره کواشمنټ ته وشي چې هغه کې وکیل ضرورت نشته خلک غریبان دي هغوی دومره واس نشته چې ځان ته وکیل ونیسي بیا پیشۍ کوي سوال کوو محنت کوو اپیل کوو د دندې په واسطه قوم طرفه چې دا غریب قوم باندې رحم وکړئ بقي پاتې شو ټولو نوال خو مو دا سوال ده چې د اپریشن سینیټایزیشن شوه ده کور په کور تلاشي شوې ده کورونه خالي شوي دي وسلې لږې ډېرې وړې ځای قبایلي خلکو ساتلي دي هغه ته نه ټولې شوي دي نو مهرباني وکړئ چې دا خبره خوندي زموږ د تنظیم په حیثیت باندې د کمیشنر کوهاټ سره دا بېګا دویم نشست شوی و نو موږ سره چې کومې وعدې شوې وې بلکل هغه کې مونږ نن رابطه ورسره وکړله خو چونکې هغو مو ته بیا دا خبره وکړله چې لکه بېګا تاسو ته مو ویلي وو چې هغه ویلي وو چې یاره سټپ بای سټپ به مو تاسو ته د کوم کسان په اف آی آرو کې نه دي هغه به تاسو ته مو ریلیز کوو خو چې نن ورسره مو بیا رابطه وشوله مو ته بیا دا ویلو چې یاره سبا بل سبا خو مو به دا پیغام هغه که ریاستي ادارې دي که هغه سیول انتظامیه ده لکه مو نن څنګه درنې کې دا خبره وکړه چې په کور دا د سوال د دو په خپله په یوه پیج شي که هغه جی او سی ده که هغه کمیشنر ده که هغه ډي سی ده ویلې چې موږ کله جی او سی سره کینو هغه یوه خبره کوي که کله موږ کمیشنر سره کینو هغه بله خبره کوي که بیا ډي سی سره کینو هغه بیا بله خبره وي نو په کور دا ده چې دوی مو ته په یوه پیج شي نو چې موږ ته یوه خبره راکړي نو هغې یوې خبرې ته موږ قومي یو عمل تیار کړو چې په کوم کې مو ریاست سره مونږ نه څومره کیدای شي چې هغه مو ریاست سره هغه هیلپ هم وکړو او بله خبره به زه د هغه وکړم چې نن الحمدلله په دې باندې موږ د الله تعالی نه ډېر راضي یو شکرګزار یو چې موږ قوم نن په یوه پیج باندې یو که هغه کشر ده که هغه مشر ده ټول په یو پیج باندې یو نو انشاءالله الله نه مو دا امید ده خو موږ بیا دا بوربوریا یو چې موږ ګوره ریاست سره څه غه نشته چې موږ ریاست سره بدي ده یا موږ ریاست سره مقابله ده ریاست مونه ده نو موږ ریاست ته دا اپیل کوو چې په دغې روژې کې تاسو په د خپل عوامو باندې لغونتې رحم وکړئ زه به دا وایم چې بیک واک دوې خبرې چې و طرف ته معده بل طرف ته اپریشن کول دا لږ تضاد لري نو چې کله اپریشن کېږي بیا خو د معدې ضرورت نشته بیا د معده کوي د معدې ملایه کوم پر امن کوم د معدې ته راځي د بیا د اپریشن ضرورت نشته ده زه به قوم ته دا وایم چې تاسو مطمئن اوسئ چې کوم څومره مشرون لګیا دي نه به خرڅېږي انشاءالله نه به داسې فیصله کېږي د اوسه اخري پرې به موږ جنګېږو د قوم په مفاداتو کې وړنه ونې سکټه پرې که ډاکټر صاحب ده که نوروز ده که کلي کې څومره مشرون اوس دي انشاءالله دا به ټول د قوم مفاداتو کې جنګېږي بالکل مطمئن اوسئ چې دا مشرون څه فیصله کوي د قوم هغو مشرونو سره مو ټولو سره په اعتماد کې راخیستي مشر کشر سره انشاءالله د کوم پریشن ده دې کې ډاکټر صاحب هم لګیا ده تنظیم هم لګیا ده ټول قوم په مشترک اول باندې او چې کومه درنه د هغه هم جریده مطلب د هغه انتي دفاع چې د خپله اوس کوم مظلومیت ته دا ورسو حکومت نه زه صرف د خپل یو ریکویسټ کوم ډېر مدبانه چې دا الرډي مو دردېدلي یو سوي یو د کوره شوي نوره مو باندې راخم وکړه